أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. سورة بني اسرائیل شروع پہاغے کی آیت نمبر 22 نا تر آیت نمبر 49 یو کم سلویختم پوری 50 اوامر او نواهی ذکر کول چې باغې کې یولس هغه کارونه چې هغه کول ول سوالس هغه کارونه چې هغه نواهی او د هغې نه ځان منع کول ول نو دغه ټول ذکر کړل. په دې آیت کې وایي کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، دا ټول په دې کې خراب کارونه عند ربک ستا د رب په نسبت باندې مکروها ناروا دي، یعنی د کومو چې الله حکم کړی دی هغه پرېښودل او د کومو د نهي حکم کړی دی نه کول هغه کول، دا ټول خراب کارونه دي. الله وایي دا کارونه کوئ منګه یې نه کوو نو دغې ته صحیح ویلی کېږي. الله وایي دا کارونه مه کوئ منګه یې کوو دغې ته ویلی کېږي صحیح. نو په دې کې دا خراب کارونه چې ستا د رب په نسبت باندې دا مکروه دي، یو د اصول فقه مکروه او هغې د تنزیهي او دغه ویلی کېږي، بلکې چې کله په قرآن کې مکروه راشي د دې نه مراد علما ذکر کوي چې دا حرام دي. ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، دا چې ذکر شول د هغې نه اوحى الیک چې وحی کړي د تا ته ربک رب ستا من الحکمت د حکمت د خبرونه. الله مخکې ذکر کړل دغه ټول احکام دغه 50 اوامر او نواهی نو په دې کې ذکر کوي چې څنګه په دې کې دا او دغه شانتي د موسی علیه السلام چې کومې تختې هغه وي په هغې کې هم د احکام موجود ول، څنګه د هغې ابتدا په امر سره شوي وه په توحید سره، دغه شانتي د دې هم ابتدا په توحید سره شوې ده. یعنی څنګه چې کله د انسان ابتدا کېږي پیدا شي دته اذان وویلی شي نو دغه شانتي ابتدا په توحید باندې ده، او چې کله دی وفات کېږي د انتها په کلمه د لا اله الا الله وي. حدیث کې راځي آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، چې آخر کې کلمه نصیب شوه دی به جنت ته داخلیږي. الله یې د ټول مسلمانانو نصیب کړي. دغه شانتي نو دا دویمه خبره تفسیری مدارک ذکر کړي ده چې دا توحید اصل لی او دا د حکمت جرلی دی، یعنی یو سیز کی توحید وی دغه حکمت پیدا ورکوي، یو سیز کی توحید نوی نو دغه حکمتونه دی بلاوی خدا پیدا نه ورکوي. لکه د فلاسفو حکمتونه ډیر دي خو چې کله پکې توحید نشته نو بې پیدې دي. نو ځکه هلته وي ولا تجعل مع الله الها آخر. او علما ذکر کوي چې څنګه دا توحید دا دلته راوړو نو د دې نه مخکې دا خبره کوي ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، یعنی دا د یو عام انسان بیان نه دی یا د وضع کوونکي واضح ځان لپاره نه دی وضع کړی یا یو دا پیغمبر د ځان نه دا خبره نه ده کړې، بلکې ذالک مما اوحى الیک ربک، دا چې ذکر شول دا د هغې نه چې وحی کړي د تا ته رب ستا، دا د رب هغه حکمت دی چې د هغې وحی تا ته کړي ده. او سوره نحل کې موږ وی ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، ته بله د رب لارې ته چې هغه حکمت دی. او بیا د حکمت ولس معنی هلته ذکر شوي د سورې 14 سپارې اخرني مخکې.
او حکمت چې الله وای کم کار کو بدی کی حکمت دی ځکه الله وای عبادت کوا شرک مکوا نو هغه حکمت نه چې د ځان دی او سیز تلاش کې واغې د حکمت وي یا لزان دی او کار نه کول او بس ته بیا وی لګه دا کار زکه نو کوم بدی کې حکمت لټوما الله وای دا بیان دسی کول نه دی ورګه حکمت به کې لټوما حکمت به کې تلټه الله چې کوم حکمت ویلې دغه حکمت صحیح دی کستاله ځان نه جوړ کړی شی حکمت هغه دی چې الله ویلې دی دا الله حبیب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلې دی او چې دغه حکمت ځان د حکمت به کې جوړې نو دغه د بیا مداهن علما ذکر کړل لکه سا ملګری وي د دنیا اغراض مقاصد وي س نور لالچ وي او سفیان ثوری رحم الله ذکر کړی دي چې د کم علماء ډیر دوستان وي او داغوی سره مددونه ډیر وي او هر طرف ته بس په خیرالی او جی او پاس او کیناست او بس ورشه او درشه چې ګوري جو الکو دا کافر مولا دی هر څه کې دا هغه ذکر کړی دي چې دا مولا مداهن دی ځکه حق خبره حکمت پکې نشته حکمت دې ځان نه جوړي نو چې کله ځان نه جوړي او چې کله حق وي نو بایکاټ به کور کې هم کېږي خاندان به هم کوي رشتہ دار به هم کوي محله به هم کوي هر څوک به بایکاټ کوي وای صحیح خبره جو بایکاټ دی ولې او دا د انبیاو طریقه وه چې کله انبیاو حق بیان کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په صفا باندې موجود او هغو ته وی که زه ویم چې ریا خوانه ازمری روان دی تاسو به منئ که نه وي بلکل به منو چې کله د لا اله الا الله آواز وکړو د ټول نه اول تره هغه ته ردی بدی وي او الله د هغه وخت نه لعنتي کو تر قیامت پورې به لعنتي چې قرآن ویونکي قرآن وی او سوره لهب ذکر کوي د هغه د خیري به هغه ته ځي د دې وجې نه حکمت چې هغه دین بټول لئی او حکمت اصل وی کېږي کلکې خبرې ته مضبوطې خبرې ته نو دلته چې ذکر کوي ولا تجعل ابتدای په توحید وکړه چې د عبادت لایق هغه دی مالک هغه دی اختیارمن هغه دی تصرف والا هغه دی چې دا هر څه کوونکی هغه دی دغه توحید ومنه کنه چې دغه توحید دی ومنو په دې کې به دا د حکمتونه پیدې به ډېري او که توحید دی نه منو پیدې نشته یا توحید ومنل ایمان راوړو خو بیا آخر کې بیا راوړو اول کې هم راوړو بیا په آخر کې هم راوړو نو په اول کې دی ومنو پیدې درته حاصلې شوې په آخره کې ذکر کو وای داسې نه چې حدیث کې راځي وای یو انسان به جنت د دومره نږدې شي لکه یو لیش وای داسې عملونه به دې صادر شي چې دی به جهنم سره ورسي نو الله زموږ د داسې عملونه وساتي نو د ایمان خیال ساتل د انسان لپاره ضروری دي ځکه کله به د یهودو مجلس کله د هندوانو کله د عیسایانو مړه بیا به توبه وباسونو یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته نصیحت کوي فلا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو د مرګ را نشي په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې چې تاسو په داسې وخت کې مرګ راشي چې تاسو په دین ابراهیمي چې کم زمنګ د پلار د نیکه دین او باغ باندې تاسو کلک او مضبوط یې عقیده او د توحیدی چې تاسو په داسې حال کې د دنیا نه ځئ او اسلام ایمان دا یو مدرسه دا مکتب دی دا اداره ده دا سبق دی چې کله د توحید مسئله دا به تا ته یادی او چې سبق یادی هغه د چوټي نه ځکه دا سبق به هر وخت یادی توحید به مضبوطه کلکې به عقیده به ساتي او تر مرګه پورې به ساتي قرآن کې الله پاک فرمایي خپل واعبد ربک عبادت کو تر هغه وخت پورې یاتیک الیقین چې سو پورې تا ته مرګ نه راغلی تر مرګ د زنګدن د هغه سا پورې د الله عبادت د الله توحید باندې کلک شه او تفسیر جلالین وحد ربک داغ یو الله داغ یو معبود عبادت کوا چې هغه یک یو دی یگانه دی او منځ کې مونږ وای ولا اله غیرک بل سوا بل ستانه څوک د عبادت لایق نشته وایو خو بس په زړه کې په جبه شته خو په عمل کې داغه نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشته سجده هغه رکوع هغه آواز هغه نظر نیاز دا هغه په نوم باندې چې کله د ایمان عقیده مضبوطه وا بس دا ایمان کامل له دلته ذکر ولا تجعل مع الله اله اخر او مگر زوی د الله تعالی سره بل حقدار د بندګي فتلقى في جهنم ملوما مدحورا نو تب وغرزول شي په جهنم کې ملامت کړي شوی او مدحورا رټل شوی
نو چې کله دغه عقیده توحید دې زده نه کړه بس بیا به ته جهنم ته ځې او د مخکې معلومه مدحوره دلته وي مخکې آیت کې ویلو فتقعد مذموما مخذولا که د الله سره د بل حقدار وګرځو نو ناس به پاتې شي دغه بد ویلی شوونه دغه شرمېدلی شوونه نو مخکې صفت د فضیلتو نو دغه مشرکان و هم حاصله فضیلت په معبود د غیر الله سره چې دغه خلق به موږ ته پناه راکوي او دوی به موږ د الله په در کې خلاصوي او دلته یې وي ملوما مدحورا ملامت شی رټلی شی دکې ورکوونکې او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه کې ناستو تشریف فرماو ترې ورسره خواته ناسو یو درزو شو وی دې تر ډېر ویرېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې د ستاره راځه وشوکه نبی علیہ السلام مو فرمایل الله وی دا کله نه چې دنیا او ځمکه اسمان آباد شوي دي د هغه وخت نه یو کمر جهنم ته غورځېدلی و هغه تلو نن د هغې اختتام وشو چې جهنم ته ورسي نو سړی سوچ کوي چې دا څومره رفتار چې دنیا ابتدا وشو او د هغه وخت نه دا کمر جهنم ته شروع شو او نبی علیہ السلام په مکه کې مو او وی چې وس هغه جهنم ته ګټ ورسي نو بیا ذکر کړی شی بس بیا به دکې درکوونکی الله دې موږ مسلمانان هر انسان دې الله وساتي الله دې موږ په خپل رحم کرم سره آخرت دې کامیابی ملاو کړي الله او حدیث کې راځي فضائل صدق فضائل اعمال کې شیخ زکریا رحمه الله ذکر کړی دی ویو بزرگ وا په جماعت کې وو ماشومان راغلل مونځ یې وکړو بیا راغلل وی دې بزرګ ته تپوس وکړو چې تاسو ولې ځئ راځئ وی موږ اورېدلي چې الله پاک وایي چې دا ماشومان او دا خلک دا به جهنم ګټي وی موږ وایو داسې نه چې موږ د جهنم ګټي دا شو هغه ورته تاسو خو بچی تاسو بخلی شوي وی موږ چې کور ته لاړ شو به کور کې وګورو زموږ د امیان دي چې کله اور بلوي دا واړه واړه لرګي دننه کوي وی چې کله دا دنده کی وی موږ په دې یره شو داسې نه چې جهنم په موږ باندې تود شي او که د دې زمانې هغه د سوچ وکړو نو هغه له ټیبلیټ واخله هغه له موبایل واخله هغه له بال واخله هغه له بیډ واخله هغه په ټیک ټاکونو کې مشهوره وو نن خو د پلار دا لبي دي که نه بچی خو پرې د ښځو د ټیک ټاکې کوي نو د دې بس کم زیزه چې یو سړی خپل ښځې له ټیک ټاکې کوي او بیا پکې له ډېر عجیبه دور راغلی الله زموږ او ستاسو حفاظت وکړي بچی خو لا بچی دی خو چې ښځې ته شی ورسېد ښځه پکې ټیک ټاکره شوه بیا نو بیا وایي په کور کې بېحایي راغله نو ښځې ته یې دومره سپېړه ورکړله چې دا پردي سړي نه او دا پردی ښځې به دې چلي نو هغه به سبا دا نه و چې ماله دا واخله او ماله دا وکړه او نن پکې دا وکړه او نن پکې هغه وکړه پخوا هغه څو ورځې مخکې هغه ښځه راغله د امریکې نه ابو غونډه کې ورته وي په دې کراچۍ اچھا دا په موبایل باندې ځان دومره ښایسته کړی چې هر کله خلک جارېدل اوس یې خدای پاک جز دا ښځه واپس لاړ نو موږ په هغه شیزونو کې دومره ښایسته شو هغه اکثر د هلکان هم ټول په دې چلنو دوکه کېږي پردو ښځو سره خبرې کوي هغه ورته دا باغونه ښیي چې کله کور ته راشي بیا هېڅ نه باغونه او نه دغه الله الله ابروز پرون زموږ سره یو ملګری ناست و بله شپه عالم و دلته راغلی پروګرام ډوډۍ کړي هغه وي یو عالم و ډېر پرهېزګار و چې کله یې واده وکړو 3 میاشتې تېرې شوې په 4 میاشت ښځې چې ماله طلاق راکړه سړي ورته وي لکه عذر څه دی وي زما چې کوم میک اپ او جامې کپړې دي هغه ته نه شي پوره کولی بس لحاظه ما پرېږدې زه لاړه شم دا ولې د دغه موبایل د لاسه بس هغو چې کوم کردار پکې نه دي هغه بیا خامخه او پته ورته نه لګي چې سړي غریبانان لاړ شي سهار او ماښام راشي د هغو بازار کې دا شونډې پاڼ ونسي پاڼ چګاک را نغې کرایي ونه وته خرچ ونه شو سجر لږ خدای پاکه ټوله ورځ پریشانه ماښام په کټ کې ډډه بډه راوړي په خوله کې ګوته ښودي چې خدای پاک سبا به ګرایي والا راځي سبا به بل سړی راځي سبا به پلانکې راځي او پیسې وړي
او نن زما سره ګرای نشته نن زما دکان دومره خرچو نه باسله چې زه به کرایي ورکم د کرایي پیسې پاتې شوې او بیا د بازار دکانونه چې هغې ټول ورځ کسان یار راشي هغه له چای راوړو دا چې 2-2.5-3 روپۍ صرف د هغې کرایي چې هغه ماښام سوچ وکړي هغه 100 روپۍ نه یې ګټلي نو دومره پریشانه چې خدای پاکه چې اوس د جیبه مې نه تللی دا دکان خو دومره شرط کولی چې دا دکان خو چلېدی که نه نو هغه پریشانه او بیا چې په کور کې زنانه راشي وایي زه خو پرون هغه غم له تللی نه وم دا جامې مې وړې نه وې زه په دې غم کې نه ځم بس د سراړو دې غم له ځم نه نو هلته غریب سړی هم پریشانه چې اوس نه ځي هلته شرمېږم او دلته نه کوي دلته را ښځه دا چل کوي نو دې د سوچ نه کوي چې آیا زما د خاوند غریب څه کوي دی سهار ځي ماښام راځي خوب د ده نشته ستړیوالی دته دی بس خدا یو های مار او 4:30 غریب منډه کوي منډه بس هغه هم به ښځو نه ښکاري ټول عمر به خوري چې یو ورځ بېتنګه شي ستا کور ته راغلی یم چې د ښه ورځ خو مې ونه لیده خو هر ټایم دغه فریاد دی او دا چغې دی او دا غوبل دی او پته ورته نه لګي چې دا سړی غریب څه چل کوي د ورځې څومره تکلیف په هغه باندې تېرېږي څومره سخته تېرېږي هغه حدیث پورې واقع ویله چې شیخ زکریا رحمه الله په فضل اعمال کې ذکر چې ماشومان راغلل چې آیا داسې نه چې دا اور په موږ باندې بل شي ځکه موږ د جومات ته راځو بار سجده لګو زموږ او د جومات نه تختې مانځه ټایم به دی به چوټي شي دی به په تختې ده دا به څه ووایو نو او که لږ ورته څه چې به کور کې پلار وایي دا خو نازبین دی قاري صاحب لږ ګزاره سره کوه که نه دا خو په زور رالیږو او بیا به هم نه نو په زور یې ته رالیږې نو بس بیا به دغه چلي نو بهرحال فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افاسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناسا انكم لتقولون قولا عظيما آیات کی تفصیل له ختم دي سبب ان شاء الله بیا الله دې موږ ته د صحیح عمل توفیق راکړي په قران سنت باندې الله پاک موږ تاسو پوهږي الله زموږ د امیان دي خويندې چې کوم بګورونو کې ناز دي او الله پاک دې دوی په سنت طریقه باندې دوی ژوند تیر کړي الله پاک دې دوی په عمل کې دا خبرې راولي الله دې زموږ دنیا آخرت ښایسته کړي څومره بیماران الله پاک دې هغو له شفای کامله عاجله مستمره ورکړي البته چې څه ضرورت الله پاک د خپل غیب و خزانو نه پوره کړي څومره مردګان او پادشاه آدم علیه السلام نو والا در اوسه پورې الله پاک د ټول کامل مغفرت نصیب کړي کوم رشتہ داران مشران والدین ترونه ماماګان څومره وفات شي الله پاک د ټول کامل مغفرت نصیب کړي د چا څومره ضرورت دي الله پاک د خپل غیب خزانو پوره کړي الله پاک د هر انسان د بل محتاج نه وساتي کمال دی جان نه بدن نه الله پاک د ټول خپل مخلوق ځان ته محتاج کړي د مخلوق د محتاج نه وساتي الله پاک د باندې د حیا د عزت پردې واچي الله دې موږ در مرګ پورې نسل در نسل د بی حیاي د بی عزتۍ د فحاشۍ د ژوندۍ نه وساتي الله پاک دې موږ له ایمان مرګ په داسې وخت کې راولي چې موږ به جواب آینده کلمه جاری چې لا اله الا الله